मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। पाकिस्तान د दफे खिलाफ वर्जी وکړه پولیس به نشي کنه او په دې ځای کې چې خځه ورته را رواني د قران په خلاف ورزي وکړه پولیس نشي حفاظت کې چې مې زنانه د چې لاس ته پیونه دا خراوتم دی له کنه لا خراوت دی له خپل خاوند چې چړ دی په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګډای جوړه کړې ده په ډین پلازا نو هغه د ابل اورز راسي دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګډای چې مې ابل اورز ولیدا اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف په خبر ته وروړي نو اغیم ځان سره په ډېټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانم کوي د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډي نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي خانان نه ده خر زامن هغه ورځ یو ماته وای پلاني دې ته تلې ومه دا چڼي مڼي ملته ډیرو چڼي مڼي ملسا ول چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه کوم الک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ڈی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خله کې ورته متیازي کوي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقه کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې را پاسي صدر بش په ملاوټه به نه مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي اګاډه لارې کې واچوي بوي ولې لکه وې تا په فوټپات ګاډه روان کړي او زنانه نشي تیرې ده دغه زنانه پتا شو ډېرې وجاړه امين کوي دا خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه پتا سو ډېری فوټپات باندې زنانه نشي تیرې ده 60% به الیکشن خزید کوي 60% 80% به در سره خزي په الیکشن کې ولاړی او تاسو به خزو لګرځي چې نه زمونږ ترور ولاړه نه او زمونږ ترور دا او خور دا او پلانې ده 60% دا به در سره خزي مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی تعلق الیکشن شوق ولې نه کې مالې مفتی صاحب په آرام کې نه
بدغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود ما ته بس په آرام کښېنه توبه م نه لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼې مڼې وایي که نه وایي اوس نه لګیا یې ګډېږئ اور ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی ته میں جی انت سا جی انت سے کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جیسی دیکھو وګوره څوک چې کمزوري او ښځې نشوې پاس کولی نو یو بل سره اتحاد وکړو چې دا زمونږ غلام زورې پاتې دي ما په تقریر کې یو ورځ جمعه کې ووی مال خدای وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته وایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کوي نو یو بوډا سړي ما ته وی جي په دې مې عمل کړی زه خو په ښځو باندې وروختمه څنګه پې وروختې بیختې ده ویل خو را روانه وه ډله او ما سترګې ښکته کړې چې مې کته پې ورټېله شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي او بیا لاس هغې ښځې کوم ځای کې پاس ودرېږه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکه ښځې لاس دلته ایښی ایښی که نه ښځې لاس ایښی که نه ګیرې والا یې د دې غلامۍ دین نه رانیولې شرمېدلي پاکستانه اے ذلیل او رذیل ملکه نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډې ښځې په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواري کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاوو چرګانو بچو هر چا نه سبق مه وایئ اول یې لږ تلئ چې دا د کوم ځای دی د ده رشته کوم ځای سره ده د ده تعلق چا سره دی د غرغښتو مولانا نه چې چا سبق ویلی دی په خدای قسم هغوی ته په ژوند رسول الله پټکی را لېږلی دی معین الدین حیدر وایي ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کېږي نو خدای دې کور وران که چې وران شي کراچۍ او د دې د ټایم څومره فرق دی نو په یو وخت به څنګه اذان کېږي او ملا بدسی او پلانے بدسی مالدا ہوا ہے کہ ملا با پخر سور جماعت کرائے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ